د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د نن ورځې درسن کې را سره ملمه ده د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر، یو علمي او اکاډمیک شخصیت ښاغلی جلالي علامت جلالي زه یادوم چې اوس هم په امریکا کې یو ډېر معتبر علمي او څېړنیز مرکز کې په مطالعاتو او په تحقیقي کار باندې بوخت دی. زمونږ د بحث موضوع امریکایانو د وتلو نه وروسته وضعیت دی او د امریکایانو وتل په نتیجه کې چې افغانستان کوم وضعیت سره مخ کیږي او د امریکا سیاست د افغانستان د سولې او د جنگ په اړه او د دې په علتونو باندې بحث کوو. جلالي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تشکر، سلامونه در وړاندې کوم. په خیر اوسئ، مننه. جلالي صاحب دغه د سپتمبر را روان دی او د امریکا عسکر وځي. یو تعداد داسې فکر کوي چې د امریکا عسکرو په وتلو سره نو امریکا ووتله. په هر ترتیب سیاست، مداخله او امریکا نفوذ به څومره وي څومره وي په هغه به وروسته بحث کوو. لیکن یو بحث چې اوس روان دی په امریکا کې هم دی او دلته هم دی چې امریکا شکست خوړو ووته او که نه. مثلا جان بولټن د امریکا د پخوانی ملي امنیت مشاور هغه وایي چې نه امریکا شکست نه دی خوړلی خو امریکا تسلیم شو. په هر ترتیب تاسو څنګه ارزوئ دغسې دا بحث ځکه مطرح کېږي چې کوم اهداف چې امریکا باید ورته رسېدلی وی هغه وضعیت خو نه دی افغانستان. افغانستان اوس یو ډېر بد حالت کې دی، نو فلهذا د امریکایانو وتل په یو ښه حالت کې نه کېږي، دنیا یې غیر مسؤلانه وتل بولي. دغسې حالت کې د امریکا وتل د امریکا د شکست نتیجه ده او که د پالیسۍ د تغییر؟ تشکر، دا ډېر مهم سوال دی. اساسا شکست او بریالیتوب برای او شکست تعریف د دلوي کېږي د څه شي لپاره یو څوک مداخله کوي، نظامي که سیاسي. بله باید د هغه هدف په رڼا کې دا دغه شي تحلیل شي. که چېرته یو څوک یا یو هېواد یو هدف ته د رسېدو لپاره اقدام کوي، هدف ته که ورسېږي نو دغه بری دی، او که هدف ته ونه رسېږي او یا دا ده چې په هدف کې نیمګړی پاتې شي نو هغه دغه نه د بری نه دی. په دې اساس باندې اوس چې ورته وګورې امریکا کې دا ذهنیت موجود دی چې ولې امریکا په افغانستان کې مداخله وکړه. یعنی هغه مداخله چې وکړه هدف یې چارت څه وو هغه یې ترلاسه کړه که یې ترلاسه نه کړه. درست. اول خو ووایي چې د افغانستان هیڅ کله په دغه تېرو پیړۍ کې د امریکا د توجه وړ یو هېواد نه و هېڅ وخت. په هغه وخت چې افغانستان کوشش کاوه چې د امریکا حمایت ترلاسه کړي او په عین زمان کې امریکا په د اردو د بیا جوړولو کې کومک ورسره وکړي، افغانستان تقریبا 10 ځلې مراجعه وکړه امریکایي حکومت. بله مګر هغه وخت کې دا کار ونه شو. ما یو سند ولید چې په 1953 کال کې د پنټاګان وزارت دفاع یو سری سند و چې د افغانستان د تحلیل په باره کې لیکلي و. هغه ویلي و چې افغانستان داسې هېواد نه دی چې د امریکا ګټه پکې وي. افغانستان یو غرنی بې منابع هېواد دی چې د شوروي په څنګ کې پروت دی او شوروي هر وخت چې وغواړي کولی شي پرې اثر وکړي یا نفوذ پکې وکړي. نو ځکه په هغه وخت کې یعنی تقریبا په وجود دی چې افغانستان څومره مراجعه وکړه امریکا دومره علاقه‌مندي نه درلوده. وروسته چې د سړې جګړې په برخه کې د رقابتونو زیات شول امریکا یو سوله مقابله وکړه د شوروي اتحاد سره، اما شوروي اتحاد چې زیاتره درخنۍ وکړه په افغانستان. نو په دې اساس باندې امریکا حتی په هغه وخت چې امریکا د کمربند دغه جوړاو د شوروي د نفوذ د مخنیوي لپاره چې سنتو جوړ کړل، افغانستان په مزه کې باوجود چې افغانستان، ایران او ترکیه درې هیوادونه چې په جنوب کې هم سرحد ول شوروي اتحاد سره، افغانستان باندې توجه وکړه، پاکستان باندې توجه وکړه. په این زمان کې البته په هغه کې د افغانستان پیژندنه په امریکا کې د انګلیس تجربه لري و
چې انګلستان تجربه درلوده په افغانستان کې او د هغو د تجربو لروي افغانستان مطالعه کوي په امریکا کې. نو ځکه دا خبرې موجوده دي. اما اوس چې ولې مداخله وکړله هغه یو واضح خبره وه چې په افغانستان کې طالبانو القاعده تظاهر کړی او القاعده د امریکای په ضد عملیه وکړه او داسې حمله وکړه لکه چې پرل هاربر کې وشو دوم جنگ کې چې جاپانیانو په حمله وکړه. بالکل. نو ځکه د دوی اولینه هدف دا و چې په دغه انتقام واخلي او هغه عوامل چې د جملې سبب ګرځي هغه نه منځوي شي. د طالبانو سره په اول ځل کې دغه نه و چې طالبان راو پرځي که چېرته طالبانو دا منلي وای چې القاعده ور تسلیم کړي اسلام بالله هغه ونه کړ بنوي طالبان یې وکړ نو وی امریکا تاسو استدلال کوي چې په هغه وخت کې چې مداخله وکړه دوه میاشتو کې هدف ترلاسه القاعده وایستلې شبکه ماته کړله دغه لیډران وتښتېدل او د طالبان رژیم را نسکور شو په نتیجه کې که هدف دغه شی دوی په دوه میاشتو کې تر سره کړ ځکه تاسو په څو ځلې د امریکا مشران دا خبره کړې. اما دا چې پس لغې څه وکړل هر هدف چې پس لغې درلودل هغه په هغه وسایل او لارې د وسایل د استعمال لپاره په کار هغه په کار باندې شوی. نو ځکه اوس د افغانستان وایي چې هغه اهداف چې پس لغې رامنځته شوي دي هغه د ګټلو وړ نه دي. نو ځکه امریکا نه غواړي چې نور خپل منابع په ځای کې او له بلې خوا تروریزم اوس په افغانستان کې نه دی په نور ځای کې نشته. نو ځکه د ټکنالوژي د انکشاف له لارې کولی شي چې د هغو سره مقابله له لرې وکړي نه دا چې په هر ځای کې خپل عسکر وساتي. درست. دا ډېره د بحث وړ موضوع ځکه ده چې آیا اسامه بن لادن په وژلو سره تروریزم هم ختم دی او که نه تروریزم د لادن په وجود کې خلاصه کېږي او که یو فکر دی یو ایډیولوژي ده او سیاسي عوامل لري. دا اوس هم امریکا دا وایي چې طالبان ملګرو ملتونو راپور هم وایي چې القاعده سره رابطه لري خو شته القاعده نه خطرناک سازمانونه شته دی لکه داعش. نو تروریزم او دغه ایډیولوژي موجوده ده. نو آیا هغه هدف بیا اوس ترلاسه شو که نه؟ امریکا چې دلته راغلی وه خو یو هدف یې دا یوازې انتقام چې القاعده نه انتقام واخلي بن لادن نه انتقام واخلي او که نه دغه فکر او دغه ایډیولوژي هم د منځه ویسي. نو څه فکر کوئ؟ البته تروریزم انکشاف کړی د بدلېږي څیره بدلوي موقعیت بدلوي ارګنایزیشن او دغه بدلېږي دا سازمانونه بدلېږي. اما تروریزم چې متکی په یو ایډیالوژي وي هغه ایډیالوژي شته چې دغه کېږي. ځینې کسان دي چې د دې ایډیالوژي پیروان دي په هېڅ ارګنایزیشن کې هم په یو سازمان کې هم نه دي مګر خپل هدف کوي خپل حمله کوي یو چېرته چې هغه نو د تروریزم ایډیالوژي د له منځه وړل اسانه خبره نه ده. مخنیوی یې باید وشي. مخنیوی د کله کله د په نوم یادېږي یو افراطیت په نوم یادېږي بل د دغه جګړیز افراطیت چې په عین زمان کې جګړه کوي. نو دغه جګړې مخه نیسي. په دې کې شک نشته چې القاعده موثر دغه یو بنیادو چې دغه په اساس باندې د امریکا سره دښمني درلوده. عملاً اعلان کړی او د بل خو حمله یې وکړه. نو القاعده هدف په دې کې مګر اوس په دې عقیده دي چې دغه عملیاتو په اساس باندې چې دی وکړل القاعده کمزورې شو. نور دا قدرت نه لري چې له کوم ځای حمله وکړي په امریکا باندې. اما امکان لري چې دا قدرت وسه پیدا کړي. نو ځکه باید وڅارل شي او په اروپا باندې ورنکړي چې دا راپورځندای شي. بله او په اروپا باندې ځکه یو څه د خلک فکر کوي چې دغه جغرافیایي قرب چې د اروپا او د اسیا ترمنځ دی چېرته چې تروریزم شته ایډیالوژي شته او سازمان شته دی. ایډیالوژي خو هر وخت فکر خو هر وخت وي لیکن خطرناکي خو هغه وخت چې دغه فکر په سازمان باندې بدل شي یو ارګنایزیشن باندې بدل شي. نو چېرته چې دا ارګنایزیشن شته دی دا سازمانونه شته دی دا ایډیولوژي شته دی هغه خو په اسانه اروپا ته ګواښ تولیدولی شي. اوس امریکا یوازې د خپل ځان فکر کوي که د خپل بهترین متحد اروپا ته د ګواښ نادیده نیسي که څنګه؟ دغه دواړه دي. د دې لپاره چې امریکا همیشه ویلي دي چې د هغو حملو مخه نیسي چې د امریکا په منافعو باندې او د امریکا د متحدینو
په اهدافو باندې وي. نو ځکه اروپا په خپل د امریکا د متحد په عین زمان کې د اروپا په خپل هم فکر کوي چې د امریکا سره د همکاري لارې کولای شي د تروریزم مخه ونیسي. دا د جانبه یو دغه ده، هم د کله چې امریکا قوی په افغانستان کې وي او د ناتو قوی په افغانستان کې یعنی د ناتو د هیوادونو قوی. نو په دې اساس باندې د جانبه ارتباط ده، همدا په د امریکا په اهدافو باندې یا د امریکا د متحدینو اهداف باندې یو رقم توجیه کېدلی شي. ځکه د ناتو 15 ماده د موافقې وایي چې حمله په یو هیواد باندې د ناتو د غړي عین حمله په ټولو غړو باندې ده، ټولو غړي باید دغه د مقابلې لپاره وشي. نو ځکه دغه ارتباط موجود دی. جلالي صاحب دا ځکه په دې ترتیب باندې کوم چې یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې امریکا کله چې راغله اول کې خو د انتقام او د قهر او غصې په حالت کې راغله، د طالبانو رژیم د منځه ویوړو او القاعده وپاشل شوله. د هغه نه وروسته بیا نو یو فرصت ورته راغی افغانستان چې د شوروي اتحاد او بیا د روسیې د نفوذ ساحه بلله، هلته امریکا عسکر راغلل او مرکز پیدا کوم. بیا نو سیمه ییز رقابتونو په خاطر باندې دلته د تروریزم د هغه په ځای چې د منځه ویسي د تروریزم نه د یو ابزار په توګه کار واخیسته. یعنې وی نه غوښتل چې دغه ایډیولوژي فکر د منځه لاړ شي بلکې په یو ابزار بدل که. دغه سوال تاسو د تاریخ د یو استاد په توګه د یو افغان په توګه چې دغه تاریخ په خپل د اوس تیر شوی دی، شوروي اتحاد په افغانستان کې ځکه شکستونه خړ چې پاکستان کې پټنځایونه او د مجاهدینو که د مجاهدینو پټنځایونه پاکستان کې نه وي، مراکز نه وي، شوروي اتحاد شکست نه خوړو. دغه جګړه کې حداقل کامیابېدله. دا تجربه امریکا لیدلې وه. امریکا په دې ښه پوهېدله چې پاکستان کې پټنځایونه وي د طالبانو په وړاندې جګړه معنا نه لري. لیکن افغانستان کې دغه 20 کاله جګړه وکړه، حداقل 14 کاله خو یې وکړله که دا نور کلونه ولنیسو. خو د پاکستان کې پټنځایونو باندې نه یوازې دا چې هېڅ غرض ونه کړه بلکې پاکستان سره مرسته وکړله. نو بعض خلک وایي چې دا په همدې خاطر چې تروریزم نه امریکا غوښتل دلته د ابزار په توګه کار واخلي. خپله دا خبره دا تعبیر یو کسان لري، مګر په عین زمان کې په بینالمللي روابطو کې د توان درلودل او د توان کار اخیستل دوه مختلف شیان دي. امریکا یو لوی هیواد دی، یو سوپر پاور دی، امکانات ډېر زیات لري او په عین زمان کې د امکاناتو د استعمال په برخه کې ځینې محدودیتونه ورته موجود دي. همیشه د قدرت داینامیزم بدلیږي ورځ په ورځ. یو لوی قدرت وي خپله لوی قدرت ورته بلا ګرځي کله کله، یو کوچنی قدرت وي یو ضعیف قدرت وي دا خپله ضعف وي ورته یو قوت ګرځي. دا داینامیزم فرق کوي نظر پر روابط بینالمللي او د جیوپولیټیکي اوضاعو باندې. په دې کې شک نشته چې امریکا د پاکستان په برخه کې له ابتدا نه دا اندېښنه درلوده چې پاکستان داسې هېواد دی چې کېدلی شي چې هم په افغانستان کې سوله راولي، هم کولی شي شرایط ورته مشکل کړي. مګر ابتدا کې پاکستان د القاعدې د غړو د نیولو په برخه کې امریکا سره همکاري وکړه او په عین زمان کې د دوه اټومي طاقتونو چې په جنوبي اسیا کې موجود دي امریکا دا اندېښنه هم درلوده یا ځینو پالیسي جوړونکو دا اندېښنه درلوده چې په بې ثباتي که پاکستان کې رامنځته شي نو په هغه صورت کې نه تنها افغانستان ټوله سیمه ناارامه کړي، ټوله سیمه بې ثباته کړي. نو دغه په متعادلانه شکل باید ارتباطات ساتي دغه کې په دې سیمه کې. د بلې خوا داسې خبره هم شته چې البته د افغانستان په برخه کې د امریکا معلومات ډېر زیات نه وي. پاکستان په دې سیمه کې موجود او ډېر ماهرانه یې فعالیت کاوه. صحیح. امریکا همیشه د افغانستان د حکومت سره د روابطو په اساس باندې د دغه روابطو تر پردې لاندې نور کارونه کوي. یو وخت ما دغه نه پوښتنه وکړه یو د عیسی یو پخواني رئیس نه په کوم کنفرانس کې خبره کوي چې د دوګانه سیاست په خپل بې ثباتي په ټوله منطقه کې راوړي. دوی ویل چې دوګانه قدرت د هر هېواد یو وسیله ده په روابطو کې. هغه لا یو ټوکه مو کوي چې په سرکس کې په دوه اسانو باندې په عین زمان کې سپرلي ونه کې نو ته بایلې ګیم بایلې
نو هغه دا کار وکړ په حقیقت کې په ابتدا کې چې وګوري امریکا چې په افغانستان کې مداخله ونه کړه داسې د اوږدې مودې کوم پلان نه درلود. وګوره په اکتوبر کې دغه اولین حمله وشو په افغانستان باندې طالبانو د منځ وړلو په 9 اکتوبر د 2001 کې تر نومبر پورې څوک نه پوهېدل چې طالبان د لمنځه وړل بیا نو څه کوي. نو په افغانستان کې چا پلان نه درلود په امریکا کې، ځکه په امریکا کې داسې تصور کېده چې دغه جنگ شاید یو کال دوام وکړي. په دې فکر کې پس له دې چې د طالبان زر سقوط وکړ دوی په دې کې اوس د خلا څنګه ډکه کړي. داسې یو جنگ نه و چې لکه وایي چې دغه هدف دی، دا قواوې دي، دغه هدف ته برسېږي. قدم په قدم هدفونه بدل شو. ګور یو وخت کې د امریکا یو مشهور منصبدار د ویتنام کې دوی ویل چې امریکا په ویتنام کې یو 14 کلن جنگ نه دی کړی، 14 کاله یو کلن جنگ کړی، 14 کاله یو کلن جنگ کړی، 14 کاله یو کلن جنگ کړی. ما یو وخت لیکلی و چې په افغانستان وضع بدتره ده، د دې لپاره چې دلته تقریبا 40 هیوادونه موجود او دا 40 هیوادونه هر یو ځان ته اجنداګانې لري، یو هماهنګي موجوده نه ده. نو په افغانستان کې که 20 کاله جنګ شو نو 20 کاله یو کلن ضرب د هغو تعداد د هیوادونو ونیسه چې هغوی ځان ته اجنداګانې خپل لري. داسې یو جنګ دی. نو ځکه داسې نه دی چې هدف دغه وسایل دي، دغه لارې د ستراتیژیک تاریخ په نظامي کې کېږي هم دغه دی چې درې عنصر دي: هدف، وسایل او د وسایل د پاکوالي شولو لارې، او دریم یو څلور دغه څه هغه استحقاق دی چې په موانع کې موجود دي. صحیح. دغه کې نه دی وشو. دغه جنگ چې امریکا دلته شروع کو په مختلفو دلایلو باندې چې تاسو ویلې افغانستان نه سم مطالعه نه درلودله، پاکستان دوه لوبه وکړله، امریکا اوږدمهاله پروګرام ورته نه درلود، خو دا ټول شیان چې یو ځای کې نو بالاخره دا نتیجه کولی شو چې په دغه عواملو باندې امریکا دغه جنگ بایلود. ځکه کوم هدف چې اوس تاسو وګورئ طالبان شته دی، اوس امریکا ورته وایي چې تروریست نه دی یا غي ډله ده، خو په ایډیالوژي لحاظ خو هماغه ډله ده. القاعده شته دی او داعش هم شته دی، نو جنگ هم شته دی، بیا امني هم شته دی، دلته دغه ټول شیان دلته شته دی او امریکا ووتله. نو اوس ویو چې په ښی ویستله امریکا شکست دغه تسلیم شو او که شکست یې وخوړو. او تاسو خو عوامل هم یاد کړل، دغه عوامل په حساب باندې نو امریکا څه شکست یې وخوړو که سیاست یې تغیر. لکه بیا ما خبرې ته راځو چې د شکست مفهوم څه شی دی که نه، خو هدف یې ترلاسه نه کړل که نه. هغه که هدف دا و د امریکې چې راغلی و چې د حمله چې په امریکا شوې ده، د دې حمله بیا افغانستان د داسې یو ډلې دغه ونه ګرځي، یعنې ځاله ونه ګرځي چې بیا په امریکا په متحدینو حمله وکړي. نو فکر کوي چې هغه ترلاسه شوی دی. منتها تاسو څه فکر کوئ جلالي صاحب؟ بخښنه غواړم، امریکا وایي چې اوس طالب وایي چې زه دنیا ته خطر نه یم او اجنډا فقط د افغانستان په اړه ده، زما او نور هیوادونو سره کار نه لرم. لیکن یو ایډیولوژیکه ډله، دغسې ډله چې القاعده غوندې سازمان سره د یو ځای کار کولو او د یو ځای د جګړې یو اوږده سابقه لري. د القاعده او د دې کسان یو ځای په یو سنګرونو کې سره وژل شوي دي. دا ممکنه ده چې مطلق طالبان د خدای پاماني وکړي القاعده سره؟ دا خبره شاید نه وي یا شاید خدای پاماني ونه کړي، ځکه د دوی ایډیالوژي ډېره سره شریکه ده. زه هیڅ باور نه کوم چې دوی به د هغې سره روابط وشلي، ځکه د القاعدې او د محلي شورشونو ترمنځ یو عجیب ارتباط موجود دی. بله القاعده یا د ورته لکه آیسس یا د داعش چې دی دا د محلي شورشونو استفاده کوي چې خپل جهاني اجندا په مخ ووسي. درست. او محلي شورشونه له دې ډلو سره ارتباط پیدا کوي چې ځان ته یو شی ترلاسه کړي په تخنیکي لحاظ یا په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ، چې خپل اهداف وزي. اهداف مختلف دي اما ارتباط که موجود ده، دا ارتباط احتمال نمیشه موجود، مگر پس شو ایدئولوژی تر څو چې دغه نشي
یو جګړیز عمل باندې بدل نشي خلک مني ایدئولوژيګان په دنیا کې بيخي ډېری دي او تر څو وخت پورې چې ایدئولوژي د تطبیق لپاره څوک له قوی نه کار وانخلي هغه د تحمل وړ دی په ډېر ځای او دا خو هغه شته کنه وس طالب شته دی چې ایدئولوژي نه کار اخلي د جګړې او د تاوتریخوالي لپاره القاعده شته دی چې طالب سره ملګری دی یعنی دغه ګواښ شته دی وسم د ملګرو ملتونو راپور هم دغه سوی د امریکا راپورونه هم دغه سوی د افغان حکومت راګزارشونه هم دغه وایي چې په مختلفو ځایونو کې القاعده وسم طالبان سره په جګړو کې مرسته کوي ښکاره ده طالبان خو د خپلو سیاسي ضرورتونو په اساس وایي چې نه دا خبره نادرسته ده نو ګواښ خو شته دی چې دا ګواښ شته دی نو بیا امریکا خو هغه هدف ته ونه رسېدله که نه چې دا ګواښ د منځه ویسي مقصد دلته د دغو ګواښونو چې تاسې ورته اشاره وکړله او په امریکا کې د حضور ترمنځ کوم ارتباط وجود لري په دې برخه کې درې خبرې دي چې دلته اکثره باندې بحث کیږي هم پالیسي جوړونکي پکې بحث کوي هم دغه کسان چې نظر پرداز یا نظر ورکوي درې خبرې چې دلته موجود دي اول دا ده چې وایي چې هغه خطر چې امریکا ته متوجه و لاندې افغانستان لمنځه تللی دی لمنځه ولاړ او اوس دا امکان دا احتمال کم دی اما که چیرته دغه امکان بیرته پیدا شي امریکا بیا هم امکانات دی لري چې هغه په مقابل کې اقدام وکړي دوهمه دا ده چې تروریزم یا د افراطیت یا دغه ایدئولوژي تاسو اشاره تنه په افغانستان کې نه ده پراخه شوې ده منځني ختیځ کې شته په افریقا کې شته په اروپا کې شته ای په امریکا کې هم شته درست نو دا دغه نه ده یعنی حضور ته ضرورت نه لري افغانستان کې بل پالیسي بل استراتیژي لارې باید وشي درېمه خبره دا ده چې د 2001 نه تر اوسه پورې ټکنالوژي امکانات نظامی ټول بدل شوي صحیح که امریکا کولای شي چې د داعش مشر له سوریې نه راوباسي له افغان یا ولر شي پاکستان مثلا بن لادن راوباسي یا اوس هم دغه اوس په ډیرو ځایو کې د لری لارې نه اقداماتو کې البته مشکلات په دې کې موجود شته دغه چې قوه حضور لري نو تا امکانات شته د دې لپاره ضرورت د حضور د قواو نشته ځکه نو دا خبرې دلته ډېرې کېږي متخفره دا ده چې هر هېواد ګوري چې یو اقدام چې کوي تر کومه پورې دا هغه اساسي حیاتي اهداف پورې مربوط صحیح دوم دا چې ترلاسه کول ممکن دی که نه ممکن دی صحیح پنځم آیا په مصرف ارزي که نه ارزي درست په دغه اساس باندې فکر وکړي صحیح مننه اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته په دې باندې بحث کوو چې د امریکا حضور یوازې همدغه مواردو پورې محدود و د امریکا علاقمندي یوازې همدغه مواردو که نور موارد هم شته دی مثلا کوم رقابت چې چین سره لري روسیې سره لري هغې په نظر کې نیولو سره افغانستان کې حضور او عدم حضور به دغه رقابتونو باندې څه اغېز ولري یوه لنډه دمه